الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. زما محترمو، نن د اغستو او د خرڅولو په باره کې چې کوم مسائل دي د هغې نه یو څو مسائل دا بیانو. هغې کې لومبۍ مسئله دا ده چې یو کس دی هغه څه څیز خرڅوي، اوس دغه څیز کې چې کوم غیب وي هغه له دا پکار دي چې دغه غیب دا بیان کړي او دا څیز خرڅ کړي. که چېرې دی دا غیب بیان نه کړي او په یو بل کس باندې دا څیز خرڅ کړي، د دې نقصان هغه ته ورسي او دا غیب بیان نه کړي، نو دا دوکه ده او دوکه دا حرامه ده. نو دا قسمه کار دا کول نه دي پکار. کم کس چې یو څیز خرڅوي او هغې کې څه غیب وي نو هغه له پکار دي چې دا غیب دا بیان کړي. دویمه مسئله دا ده، یو کس دی هغه د کپړې تان واغستو او چې کله یې تان کولاو کو هغې کې غیب راووتو، منګک پکې بعضې ځایونه والیو یا پکې چینجي والیو، نو اوس دغې اخیستونکي ته پوره اختیار دی چې دا دی واپس کړي. درېیمه مسئله دا ده چې یو کس دی هغه کپړه واغسته او کور ته یې راړله او کور کې یو ماشوم یا یو کس هغه کپړه په کینچه وواله او چې کله یې کپړه کولاو کړه هغې کې یو غیب د دکاندار نه راغلی او بل غیب پکې دی پیدا کو، نو اوس دی دا کپړه واپس کولی نشي. اوس دا کپړه د ده ځکه چې دی کې دا دویم غیب راغلی دی، دا د دې په کور کې راغلی دی. نو اوس دی دا کپړه دکاندار ته واپس کولی نشي، دا به دی اوس اخلي او دا ړومبي غیب څه پیسې د دکاندار نه کټ کړي، هغې نه دې کمې کړي په هغه چې د هغه په رضا باندې. درېیمه مسئله دا ده، یو کس دی هغه کپړه واغستله او کټ یې کړه، دکاندار والا کپړه کټ کړه، اوس هغه کپړه چې هغه کولاوه کړه هغې کې غیب راووتو، نو دی ورته وایي چې ما ته به دې کې څه پیسې پرېږدې. اوس دې کې دې څه پیسې پرېښودی نشي. اوس دکاندار ورته وایي چې ته خپلې پیسې واخله او مال خپله کپړه راکړه، نو هم جایز دي. یا دې دکاندار ته وایي چې دې کې ما ته څه کمې کړه او دکاندار په دې باندې راضي وي چې او زه تا ته په دې کې څه پیسې کموم، نو هم جایز دي. خو که دې د خپل ځان نه د پیسې کموي نو دا جایز نه دي. بله مسئله دا ده چې یو کس دی هغه د یوې انډې حساب سره 8 انډې واغستې چې وایي کتلې هغه ټولې څښاوې هغه د وغورځولې، نو اوس دا داسې شوه لکه چې د انډې اډو اغستې نه وي، لاړ به شي او دکاندار نه به خپلې پیسې راواخلي. خو که چېرته دا انډې ډېرې وي، 100 1.5 100 200 پورې انډې وي او هغې کې یو 2-3 خرابې وي، نو د دغې اعتبار دا نشته دی، بس دا چې کمې انډې اغستې دا د انډې دي. یا د تقریبا 50 انډې واغستې او دې کې د سره 10 انډې دا خرابې راوختلې، نو اوس
د دې دکاندار نه د هغې په حساب سره پیسې دا اخیستی شي چې او دی کې دومره انډې دا خرابې راوتلې او که چېرته دا ډېرې وي ډېرې اخیستې وي او دې کې یو څو انډې خرابې راوتلې نو بیا دا انډې د دې د دغه یو څو خرابو انډو اعتبار دا نشته نو دا یو څو مسایل دي دا بیان خامخا واورئ او نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ خاص کر کې دکاندارانو سره په دې کې اکثر داسې مسایل دي چې هغوی په دې باندې نه پوهېږي او د دې خلاف لګیا دي نو دا ستاسو دپاره د ثواب یو ذریعه ده جزاکم الله احسن